بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فضائل هم بیان کړي دي. حدیث مبارک کې راځي من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم کس چې د لیلۃ القدر په شپه باندې عبادت کوي او عبادت سره شرط دا دی چې د عقیده درسته وي. ایمانا نه مطلب دا چې د ایمان موجود وي، عقیده یې درسته وي. دویم شرط د دې دپاره دا دی چې د نیت درست وي. که چېرې عقیده درسته نه وه، 1000 لیلۃ القدر تیر شي او دی پکې عبادات وکړي، د ته هېڅ فایده نه ورکوي دغه عمل، ځکه ضروري چې د هغه عقیده ده. قیامت په ورځ باندې نجات بنیاد چې دی یا نجات ذریعه چې دا هغه عقاید دي، د نجات بنیاد چې دی هغه په عقایدو باندې دی، په عمل باندې نه دی. نو اول عقاید درست کول ضروري دي. دې باره کې د استاد محترم کتب څومره کتابونه چې استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله لیکلي دي، اکثر عقایدو باندې یا عقاید اهل سنت والجماعت باندې کتب موجود دي، هغه کتل لازمي دي. دویم دا نیت ضروری دی چې نیت صحیح وي. که چېرې نیت صحیح نه نو بیا هم عمل درست نه راځي. د عقیدې مثال داسې دی لکه بدن کې زړه چې کله خراب شي نو بدن کار پرېږدي، او زړه چې درست وي پوره بدن درست راځي. دې باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه، په بدن کې په جسد کې د غوښې یو ټوکړه ده. کله چې دا درست وي پوره جسد به درست وي، کله چې دا درست نه وي نو پوره جسد به د دې سره خرابېږي. ځکه جسمانی لحاظ سره موږ تاسو وګورو چې زړه ته وګورو، زړه کې خرابي راشي نو پوره جسد کې خرابي راځي. دارنګې روحاني طور باندې هم زړه چې روحاني طور باندې مړ شي، ظاهري اعمال هم کمزوري کېږي دې سره. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 شرطونه بیان کړل چې عقیده درسته وي او دویم دا نیت درست وي، الله جل شانه د ګناهونه معاف کوي. او دلته کې بیا د غفر له ما تقدم من ذنبه ذکر راغلی دی، نو دې نه مراد صغیره ګناهونه دي، نه کې کبیره ګناهونو دپاره توبه لازمي ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو لیلۃ القدر تلاش کوئ، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر. اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده؟ نو دې باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو لیلۃ القدر چې دا لیلۃ القدر شپه هغه په طاق شپو کې د رمضان المبارک اخرنۍ 10 شپو کې چې کوم طاق شپې راځي 21 23 25 اور 27 اور 29 په دې شپو کې تاسو تلاش کوئ. نو دې نه موږ تاسو ته پته لګي چې دې کې یعنی موږ تاسو چې کله کوشش کوو د لیلۃ القدر، نو دغه شپې چې دي کم طاق شپې په دې کې موږ تاسو ته تلاش کول پکار دی. الله جل شانه دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب.